حکومت چې کم د یتیمانانو او د کونډو د پاره پروګرام را ایستلی چې هره میاشت په هغو ته 10,000 روپۍ چې دي دا میلاویږي. دغه 10,000 روپۍ به ورکوي، خو د هغې دپاره څه شرطونه چې دي دا یې میښودي. که په دغه شرطونو هغه پوره وي نو هلو به هغو ته دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي. اوس یو ماشوم یتیم دی نو چې د هغه عمر د 15 کالو نه والا د 14 کالو پورې نو هغه ته به دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي. دغه شانتې که په مور و پلارو کې هر یو کس مړي چې د هغه ډیټ سرټیفیکیټ چې دی هغه د سره وي. دغه شانتې کومه زنانه چې کونډه وي چې د هغې عمر د 15 کالو نه سیوای داسې نه 15 کالو نه په کمه عمر نه هغې ته به هم دا روپۍ چې دی دا به نه میلاویږي. د 15 کالو نه عمر سیوای نه هغې ته به میلاویږي، ځکه چې هغې ته بیا د واده دوباره چانس اکثر ځینې زنانۍ دوباره واده وکړي نو د 15 کالو نه چې عمر سیوای نه هغو ته چانس چې دی به دې کې سیوا دی. بل لا چې کومې زنانه معذوره یا کم ماشوم معذوره نو هغه ته هم به دې کې زیات چانس دی. خو بل لا ډیټ سرټیفیکیټ چې دی دا به لازم جوړوي. په دې کې ځینې کورونو کې یتیمانان چې دي هغه زیات دي لکه خویندې وروڼی نو دې ټولو ته به نه میلاویږي، یو کس ته چې دی دغه روپۍ به میلاویږي. دغه شانتې که زنانۍ نو زنانه چې ده که دوه ښځې دی یو سړي نو یوې زنانه ته به میلاویږي او بلې ته به نه میلاویږي. اوس یتیمانان هم دی او کونډه هم ده نو که کونډې ته میلاویږي نو یتیمانان ته به نه میلاویږي، که یتیمانان ته میلاویږي نو کونډې ته به نه میلاویږي. نو دغه شرطونه پکې لازم دي. که به دغه تاسو پوره نو تاسو ته به دغه 10,000 روپۍ میاشت چې ده دا میلاویږي. رجسټریشن یې څنګه کېږي په دې باندې چې دا موږ ویډیو کړی ده هغه ویډیو تاسو زموږ په یوټیوب چینل کې چې دی هغه کتی شئ.